هم کولی شو. خدا زمونږ چې د ګوشه سنس ورته مونږ ویلی شو یا زمونږ ارد گرد دنیا چاپیرچول چې دی دا د هغې سره چې دی نو ریلیټ یو څیزونه خو د ماشومانو د فاره چې دی کم سنس چې دی هغه بیسک سنس دی یا بنیادی څیز چې هغه په نصاب کې مونږ د هغې متعلق یا جرنل نالج ورته ویلی شو هغه مونږ نن سبا په کورس کې شامل دی. نو دا زمونږ د جرنل نالج ایریا کور کوي ځکه چې په فرست کې او سیکنډ کې تاړه پورې زمونږ په سکولونو کې جرنل نالج ښوول کېږي. دا جرنل نالج چې دی دا یو داسې حساب کو چې کمباین غونډه کې یو مربوط کتاب دی په دې کې چې دی د ډېرو زیاتو څیزو د معاشرتي علوم او د ساینس د دې بنیاد چې کوم دی د هغې احاطه شوي. زمونږ دا کمره به سیم هم د دغې یو شریک چې دی نو دغې کمباین دغه وي ساینسي او معاشرتي علوم چې دی د هغې ضرورت به پوره کوي. په دې کمره کې چې دی مونږ به څه طریقې سره د دې ډیکوریشن کو یا د دې به چې دی نو د دغې په ماشوم باندې اثرات سي. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا کمره به داسې چې دې ماشوم باندې ته د ټول کائنات او د دنیا سیل کوي چې کوم معلوم دنیا د دور سره واسطه وروستو راتلو واله ده د هغې آګاهي به چې دی نو هغه د تحصیلېږي په د دې کمرې نه. دویم دا چې دا د مستقبل د راتلونکي کوم واقعات کوم معاملات حالات چې دي د هغې چې دی نو دته چې دی نه مخکې نه یو منظرکشي او د هغې باره کې آګاهي چې دی په غیر مخصوص انداز کې به چې دی د تحصیلېږي. دغه شان دا یو بنیادي زه به دا ووایم چې ساینسي طرز فکر چې دی لکه کوم هغه د اوس نه د هغې نشونما کېږي او د هغې بنیاد کې ښودی شي د دې کمرې په ډیکوریشن سره او په دې طریقه باندې د سجاولو سره. مناسب دا ده چې زموږ کوم ښي لاس ته دیوال پاتې و په هغه دیوال باندې به چې دی نو موږ دا مواد چې دی لګو خو د دې یو سیکوینس به یو ترتیب به په هغه ترتیب سره به لګو چې د هغې نه لاشعوري طور چې دی دته چې دی نو یو خیال یو کنسپټ چې دی هغه واضح کېږي او معلومیږي او معلومات د سره مکس کېږي نه بلکې دا معلومات جدا جدا حالاتو کې چې دی نو پراته وي چې هغه د ځان لره په ذهن کې د هغې یو خاکه یو تصویر جوړېږي. نو د هغې لپاره به لومبی موږ داسې وکړو چې د دلچسپو نه به والو چې د ده لپاره لکه مطلب دا دی زیات د دلچسپو وړي او په هغې کې چې دی نو دغه نو خبردار چې موږ کوشش وکړو چې اولنې کارنر کې د موږ جماعت مسجد اسپیټال پکچر دا شانته چې د سکول وغیرہ دا شان د عام روزمره اهم ځایونه چې دي لکه چې د هغې سره د بار بار واسطه راځي نو دا یو کمیونټي ځایونه شوله چې د دې سره د انسان واسطه پیږي نو دا په یو پکچرز کې په یو لین کې په یو سیکوینس کې دا تصویرونه ولګي. ورپسې به په بل سیکوینس کې چې دی بیا د سره چې دی قریبي سیز بیا بل څه کېدی شي نو هغه پالتو جانور چې کوم په کور کې زموږ د ساتنې ځناور دي د هغې پکچر لکه مثال په طور باندې بیزا غوا میښه پیشو سپی خر اس یعنې دا زموږ پالتو ځناور دي نو دا یو ګروهبندي مو شوه د دې ځناورو پکچر به چې دی ولګي. نو په دې پسې بیا د ده عام واسطه د خپلو مرغو پرندو سره راځي نو په بل سیکوینس کې به چې دی د مرغو پکچرز لګي په هغې کې به مونږ د خپل اول چې دی روزمره اینی لکه چرګه بانګي شو دا به ولګو ورسره به چې دی مونږ دغه شانتې چې دی کبوتر یعنې کونتره چې د کور کې بار بار دی اینی مو او ورسره چې دی نو چنچڼې تصویرو د طوطي تصویرو د باز تصویرو د کوه تصویر چې کارغه ورته مونږ وایو د دې پکچرز چې دی نو دا به په یو سیکوینس کې نو دا د پرندو علم شو چېرې د ده په ګردوپیش کې یا د ده په چاپیرچول کې څه څیزونه دي او د دې څه اهمیت دی نو دا تصویرونه به چې دی نو دې سره واړه دلچسپي مې په غیر شعوري انداز کې چې دی د هغه د ساینس بنیاد هم کېښودی شي. دغه شان به چې دی زموږ بل ګروه چې دی بیا ورپسې مونږ څه وکړو ځنګلي ځناور چې کوم دی د ځنګل سره وابسته هغه د نن سبا د میډیا دور دی په موبایلو کې ماشومان یې دغه شانتې چې دی په ټي وي کې یعنې خو د ټي وي کنسپټ کم شوی دی خو موبایل دار چا لاس کې دی نو دا نه ده چې هغه به ډېر زیات غیر نامانوس وي یا به مانوس وي د هغې سره به لیدلي نومونه به یې اورېدلي په کور کې دغه سره د مشرانو نه په پای کې به چې دی د زمري د شیر تصویر شو دغه شانتې چې دی د هاتي تصویر شو چې کوم مقبول غټ ځناور دي دغه شانتې چې دی د میلو تصویر شو دغه شان د بندر د شادو تصویر شو الله حاضر کې چې کوم په ځنګل کې چې دی اکثر کېږي دې ورپسې ته په بل سیکوینس کې چې دی نو حشراتو تصویرونه هم لګولی شي که تا سره نو بهتره ده چې حشرات پکې ولګوي دغه شان رنګني والا ځناور چې دی د دغه ګروه نه ماران وغیره دا هم ته لګولی شي لکه دا هغه د ګردوپیش سره چې دی نو تعلق ساتي نو دا د ځنګل د ځناورو سره ریلیټ یو خواوشه به چې دی دا دغه پکچرز ولګي. بیا دې پسې چې دی نو موږ به د سمندري ځناورو تصویرونه په بل ګروه کې یا په بل لین کې ولګو لکه مثال په طور پای کې موږ مایع شو موږ ورته شمشتای وایو کچوا مګرمچ شو ډایناسار شو دغه شان چې د سمندر د اوبو سره وابسته کوم ځناور دی پکې ته دا چیندخ چونکې منډک د دواړو دی هم د وچې دی هم دغه د پکچر هم په لاندې یو بل ګروه کې ولګوه نو دومره دی چې لکه د دې سره د ماشوم دلچسپۍ او د ماشوم دغه چې دی هغه هم سیوا کېږي یو بل ګروه هم کولی شي چې پکې ته مثال په طور باندې چې دی نو سویا دغه شان چې دی نو د منګک او بل سیکوینس کې دغه شان د خپل ذهن نه کار والي د دې سره ریلیټ یو خواوشا چې کوم ځناور موږ ته ملاویږي نه هغه هم ته لګولی شي خو دا بس ګروه بندي به وشي د ځنګل د حرام د حلال د پالتو د دې ځناورو به ځان لاینې ځان
ځان لا ګروه وي بیا د استاد په دغه باندې منحصره ده چې هغه په څه طریقه باندې د دې ګوشي نه پیدا دی او څنګه واړو بریک کوي او څنګه ماشومان ته کنسپټ ورکوي خدا به ته د تدریس چې کوم د غټو کلاسونو طریقه هغه شان به بالکل نه دا به په وړو سره غپ شپ کې او دا ټوله کمره ورته په یو ورځ باندې نه خایي د دې ښه طریقه دا چې څو وخت ماشومان په خپل راشي ته په دې اړه بحث ونه کړي تا خو چونکې د نرسري وړو کې دی نو د دې تعلیم په دغه کې به لاره ګیرای ډیر نه ته په دغه انداز کې به دا دیوالونه دي ان کې کې کوېسچن کې دی ورته چې راشي نو په ناشنا سترګو به چاپی را یو پابل په ګوري تورته کمره سجاو کړي دا خسته کړي دي د رنگونو په کې استعمال هم ډیر زیات کړي دي کلرفل کمره چې دی نو د دې ماشومان لپاره پکاري خو صرف ډیپ کلرز ډیر زیات نه چې په هغه کې بیا درانه مسلې یا بجلی لړ شي تیاری یا مطلب لایټینګ پکې کمی نو د دې خبرو بل خیال ساتي چې په کمره کې اندرونی کې ډیر ډیپ کلرز رانه شي خصوصا د دیوالونو د چت خبره کومه چې داسې کلرونه هغه کې په کمرانه باندې ته تدریس کار په اسانه باندې کیږي نو د دې خبرو خاص خیال ساتل پکار دي دین علاوه چې د بیا زموږ سره بل چې د کائنات او یا د نیچرل سيزونه یعنی د قدرت سره وابسته چې کوم سيزونه دي نه د هغه دغه موږ بیا پکچرز پکار دي پای کې زموږ سره چې د لکه نور د سپومې دا ستوري دي ونی دي اورونه دي دریاب دي سیند دي دې پکچرز ولګوا نو د دې سره د ماشوم چې د نیچرل طرف ته بوتو تا د فلکیاتو طرف ته بوتو تا چې د معدني وسایلو طرف ته بوتو دا لکه چې د دې بنیاد د دې بیا موږ ته معدني وسایل راځي نو دا د ساينس بنیاد دی لکه عام کس شاید ویډیو ګوري چې دې پکچر د دې دغه دی ساينس د اشیاء او علم دی ساينس بنیادی طور سره د اشیاء او علم او قران چې دین کتا سو ګورئ نو د اشیاء او علم اول ور کړی آدم علی السلام ته چې کله د ملائکه د غي ترمنځ مباحثه کیږي او الله تعالی ورته انسان پیدا کوم هغه ورته یا رب العالمین مستعد دغه لپاره سنا صفت لپاره پوره یو سره پیدا کوي فساد بکې نو بیا آدم علی السلام ته څه چل کېږي دغه فوقیت په ملائکه باندې څنګه راځي هغه ته اشیاء او نمونه ورکی دلته سوچو کې علم څه شو د اشیاء او ساينس څه شو د اشیاء او نمونه یعنی څوره چې د په ژوند کې د انسان استعماليږي هغه ټول علوم چې ده دغه اشیاء مخې ته کېږي اسمان دي کنه نه ته مخې ته کړی شي او ټول وي د الله ورته علم ورکړي او بیا دغه ملائک چې د ادم تسجده کوي د علم په بنیاد نو دا چې د ځکه سوامه دا د قران هم د دې بنیاد یې هره ساينس چې د دې بنیاد قران یې هره او د اشیاء ماهیت او د اشیاء علم زده کول نو دا دلته چې ته په نرسري کې سکای او اشیاء ورته هاي بس دا علم د کنه دا د ساينس بنیاد کې هو د دې نرستو چې د فطرت نرستو مونږ برای شو دغه بیا جدید دور ته مصنوعي سيزونه ته نو بیا په پای کې مونږ ته د بس تصویر د ریل ګاډي تصویر د جهاز تصویر د رکشې تصویر د بایک تصویر د سایکل تصویر د سمندري لانچ کشته تصویر د دې دا په بل سیکوینس کې د تم ورکو نو د دې سره دا اوس د تا یو کمباین سیز ورکو په یو کمره کې ورکتا لکه څنګه چې زموږ په تیر شي ویډیو کې تیل دي چې لینګویج خاني او مشولې د هغه حروف تهجی تصویرونه او مختلف اور سره چې د الفابیټیک تصویرونه د انګلیش د اردو د پښتو د شان د میثز کارنر کې د اشکال او د غټو د وړو کې د نری د اوګ د دنګ د چیت د دې ټولو چې د کنسپټ چې د تور کول شي نو دا شان زموږ سره سلورم نمبر چې دی سلورم نمبر دا موږ ورکولی شو کارنر اکه د وایټ بورډ په دې د پاسه وینو به ډیر زیات بهتر د وایټ بورډ د پاسه تور کولی شي د باتروم تصویر ورکا ور سره چې د لاس د انزلو تصویر دغه مختلف چارت ملويږي سټیپس دي چې په کوم سټیپ کې به څنګه لاس انځي دا شان د بیمارو متعلق د هغه تصویر تور کولی شي تصویرونه مختلف ورکولی شي چې پای کې لکه د دستونو بیماری دي عموما د ګندلاسونو سره د خوراک مچان په خپل او سيزونو د خوراک کې نه هغه بیا دا غي نرسته چې د په ماشومانو کې د ورمز د چینجو چې کوم امکانات دي دغه پکچر په سکولونو کې تقریبا بعضی ته چې د مخکې پروجیکټونو کې ملو شوی دي اوس هم پراتی نو دا د حفظان صحت چې د دامي اصول لري حفظان صحت کې چې د متوازن غذا ده نو پای کې ورته چې نو د سبزیانو پکچرز د دې نه سبزیانو کنسپټ هم دا کلیر کیږي د فروټ تصویرونه مختلفه د فروټ نمونه هم ځکه او دغه ځای نه ته ورته بحث هم کولای شي او ما څنګه وی چې دا به دې ټول خاینه پر ډے بیا په لګه ایسبانه په یو دیوال باندې لګون تکي په هفته کې یو ځل باس کوي خدای ډیر روستو خبرې دي دا د هغه نوستو چې تاسو ماشوم کم از کم 2 میاشتې 3 میاشتې په کلاس کې تیری کی او هغه تاسو مانوس شي او هغه د ماحول کې څه په غیر مخصوص انداز کې بعضی شیزونه باغ زده کړی نو ان شاء الله کې چې مونږ یو تدریسي کمره او په دې طریقه باندې ډیکوریټ کو او دا ګوشه مونږه په دغه طریقه باندې جوړ کو نو زه هیله لرم امید لرم چې ان شاء الله دا د ماشوم په تحلیقي علومو کې یا په بنیادی علومو کې ډیر زیات پیدا کوي او دې کې به زه لږ اضافه کوم کتا سو وګورئ نو زموږ وسنه تعلیم چې د سلوس بیس باندې چې دینو او هغه دغه چې د ماشوم تفهیم چې دی وشي د رټینا ماشوم بچو او د تفهیم ورکو د تفهیم لپاره د ما چې تاسو ته کوم ورومبني د ماشوم پرورش نه راوالي دا مختلف د نشونما مدارج او ورپسې اوس موږ راغلیو
بیسیک داغه د کمرې ډیکوریشن لا ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به مونږه کوشش کوو چې تدریس پسنګ کوو دا حروف کې طریقه څه ده څه بیا په دې وخت کې حکمت عملی اپناول دي د دې ماشوم لپاره نو هغه به ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې زموږ راځي چې زه سوچ کوم چې راتلونکي ویډیو وستاسو لپاره کومه بهتري او په کومه باندې بحث وکړو نو زما د نننی ویډیو بنیادی مقصد دا دی چې د ماشوم علم چې دی هغه اساس مضبوطی هغه د بنیادی هغه چې د په فهم باندې مبني هغه چې د ګوټه نه فکر توتی نو ان شاء الله کدا سي طریقې سره زمونږ په خپل سکولونو کې تدریس شروع کو والدین په کور کې داسې تاون شروع کړي نو موږ ان شاء الله پاکستان لا یو بهترین بچي ورکولی شو یو خو پاکستاني ورکولی شو ساينسدان ورکولی شو خو ډاکټر ورکولی شو ډیر ډیر مننه شکریا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته